خلاص چل کو چې ټول نه مخکې یو نوی پروجیکټ جوړوم یو په نوم باندې یو وی انټ په ذریعه باندې نو دلته کې د لیست صحیح. ما چې ما سره چون کې الریډي ویس کوډ کولاوري دا په کلوز کمپریټنګ کې زه چې یو وی او دته ما چې authentication ټیک شو د پروجیکټ نو میسج ورکو یو وی authentication یو وی انټ authentication همیشه چې پروجیکټ جوړیږي نو داسې به جوړو یو زنګ سره چونکې پیکیج منیجر ته دا د پی په مدد سره موږ انسټال کړل نو موږ یو وی انټ چې کله ورکړو د نه بعد پروجیکټ نوم ورکړو پروجیکټ نوم ان سنس یو فولډر جوړ شو په هغه فولډر کې د زنګ سره د پروجیکټ فایلز موجود دي ټیک شو چې کله وشي نو زه به وی اس کوډ د اتنټیکیشن فولډر کې دننه به زه کولاو کوم چې کله دې دننه زه کولاو کوم د ټول نه مخکې به زه کوم زه به داسې چل وکم چې زه به یو څو شیزونه دي یو څو ډیپنډنسز دي یو څو پیکیجز دي یو څو لایبرریز دي چې به جو انسټالوم هغه د پایتن خپل پیکیجز دی پای ټول نه اولنې پیکیج دی فاست اي پی آی فاست اي پی آی स्टैंडर्ड वाला वर्ड इंस्टॉल को टिक शोलो वैन जमों सरा पदी की राजी एसक्यूएल मॉडल पे यूज केवल कर दी या ऑथेंटिकेशन दबा जंग सरा पकार दी मुंग पदी की से यूज को मुंग वाई चीज सरा पीडब्ल्यूडी लिब आर्गन 2 तमुंग द पासवर्ड हैशिंग द पार यूज को जिकला मुंग पब्लिक डेटाबेस के पासवर्ड स्टोर कर मुंग दा ची पासवर्ड हमेशा च प्लेन टेक्स्ट पर ही हमेशा बागा हैश पासवर्ड वो भी यदि नरो जंग सरा टोकन जनरेशन द पार ची कम मुंग जीडब्ल्यूटी व तो जेसन वेब टोकन दागे द जनरेशन द पार मुंग इस्तेमाल हो बस जी पाइथन जॉस क्रिप्टोग्राफी वाला ठीक शो क्रिप्टोग्राफी ठीक शुरू और दा डबल कोट्स की पकड़ दे सम टाइम डबल कोट्स की कार के सम टाइम डबल कोट्स की कार न के भी डेटा एक वजह मुझसे पाई प्रोजेक्ट अट्ठावन की जंग से बक्स कम कम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल शो फास्ट एपीआई इंस्टॉल शो पीडब्ल्यूडी बारगन टू इंस्टॉल शो द इंस्टॉल शो एसक्यूएल मॉडल इंस्टॉल शो ठीक शुरू د دې نه علاوه زموږ سره یو بل شی به ما پاتې کړل یو وی ایډ پایټنټیک سیټینګز بیا دې کې زموږ سره فولډر سټرکچر شو کې مونږ دلته کې لیئرډ آرکیټیکچر جوړو چې موږ سره به هر یو شی په لیر کې به موجود وي نو ټول نه مخکې چې کوم چې ټول نه کنفیګریشن والا فایل جوړوم نو کنفیګریشن لپاره فایل جوړوم زم چې config ډاٹ پی او په نوم باندې فایل مې جوړ کړل او دلته کې ډاٹ ای ان وی مزوره دلته به جوړ کوم دلته به شلو کوم دلته به ډاٹ ای ان وی فایل جوړ کوم config فایل کې به زموږ سره د سیټینګ والا کار کیږي په ډاٹ ای ان وی کې موږ سره هغه انوایرنمنت ویریبل چې هغه سیکرټ دی موږ دلته کېږدو لکه فار ایگزامپل زموږ د ډیټابیس چې کوم سټرینګ دی هغه موږ دلته کېږدو نو زه راځم دلته کې نیون ډیټابیس او په نیون ډیټابیس کې زموږ سره په دې ټایم کې زه یو پروجیکټ کولاوم او دا زموږ سره الریډي یو پروجیکټ موجود دی په دې ټایم کې دلته کې ډاشبورډ چې کله راشو دلته کنیکټ دی د کنیکټ سره دلته کې موږ ملټیپل ډیټابیس سلیکټ کولی شو یو کریډ اپ دی نیون ډی بی ټو ډو डी बी दे बल क्रिएट कॉल करो नो क्रिएट पर क्लिक को बल बल क्रिएट चाहिए सिंपल खबर था क्रेड ऐप थे और दामी कॉपी स्निपेट को और लगे होते हैं शी डेटाबेस यूआरएल टिक शुरू दाजम सर डेटाबेस यूआरएल पर देख रहा लो लेकिन ये लावा चेकला मुंगा दा एसक्यूएल मॉडल यूज़ को और पोस्टग्रेस डेटाबेस सर मुंगा कनेक्टिविटी को और दागे सर कम्युनिकेशन को नागे दा पर यो ड्राइवर खामखा यूज़ की कि चाहे ड्राइवर तो वही साइको पीजी बाइनरी टू यूवी एड साइको पीजी डैश psychopg2 dash binary دا ड्राइवर به یوز کیږي ټیک شو دا ड्राइवर د چې څنګه څه شو انسټال شول psychopg binary 2 دا انسټال شو نو اوس به دې کې جو config.py او څنګه environment variable موجود دي دا environment variable چې کوم د لوډ کوم نو زه په دوه درې طریقو باندې لوډ کولای شم د ټول نه سمپل طریقه چې کله مونږ لوډ کوو نو مونږ دا و چې څنګه سره دلته کې مونږ وایو چې لکه تاسو چلوګه چې from dot env from dot env import load.env ٹھیک شولو ڈاٹ این وی یو بلٹ ان فنکشن دی د پایتن چې رسل کې د انوایرنمنت ویریبل لوډ کوي زم سره نو لوډ ډاٹ ای ان وی مدد سره مونږ سکو مونږ لوډ کولای شو خو چون ګل کې یوازې انوایرنمنت ویریبل خبر نه ده دلته کې هر قسم سیټینګ خبره ده نو ټول نه مخکې چل وکما چې نو به کوم چې فرام پایډنټیک سیټینګز د دې نه مخکې زم سره چې کوم ورچوال انوایرنمنت ته دا به copy path به کو control shift p بل د کو python select interpreter enter interpreter دا زم سره شي د ځکه به select کړو دي نه علاوه لري کې مونږ
एक्टिवेट कर आई थिंक ज़रूरत बने भी पाइडेंटिक सेटिंग्स इंपोर्ट बेस्ट सेटिंग्स जो कि क्लास जोड़ो मा सेटिंग मदद सरा पर एग्जाम से डेटाबेस यूआरएल ले और कॉन्फ़िगरेशन द पारा जी कम क्लास कॉन्फ़िगर नेस्टेड क्लास थे पर एक बता मुंगा एनवायरनमेंट वे चिकम एनवायरनमेंट वेरिएबल लकम ने लोड की गिन आगा फाइल तुम पर इसकी ओहो बेजिना बाजंग से पर इसकी योबल डेटा सो तो डेकोरेटर दे आगा इंपोर्ट गोल्डन आगा डेकोरेटर दे that is your decorator de LRU cache ci dizem sera pa cache ki sera da yo per chikam badiwan mun kam function decorate ko for example item ki ma get setting decorate ko no de pa cache ki store sho cache in the sense that de dizem sera yo kar yo per chikam de wo sho no de pa de ci yo storage de cache in the sense that de la kada ci yo dizem sera yo storage de pare ki dizem sera da kar already موجود de de sera de fast with tez wi asal ki dizem sera da get setting ba bar bar na lut ke yo per pa cache ki store she direct be munga इस्तेमाल हो لازم سره کنفیګریشن فایل جوړ شول بیا په دې کې زموږ سره د ډي بي د پاره چې کومه چې په ډي بي او فولډر جوړم پاره کې زموږ سره انجن ډاٹ پی واي په نوم باندې فایل جوړ کوم ټیک شولو زه ته چې زموږ سره فرام کنفیګ امپورټ څه شي get settings ٹھیک شلو نو زه ته چې settings د پاره settings equal to get settings ځکه چې get setting الګ زموږ سره ریټرن کوي زموږ سره setting ریټرن کوي خیال ته شته زموږ سره setting ریټرن کوي دلته کې راشي زموږ سره ریټرن کوي setting دې کومه ریټرن ټایپ دلته کې ډیسکس ولیکو نو setting په موږ ریټرن کوي کمپلیټلی سمپل کار دی ٹھیک شلو د نه علاوه زه ته چې from SQL model import create engine create کا د engine create کول مطلب دا دی چې موږ د ډیټابیس سره کنیکشن جوړو ډیټابیس سره کنیکشن څنګه جوړیږي create engine یو څه شی دی یو فنکشن دی built in د SQL model چې په دې کې زموږ سره پیرامیټر ملټیپل پیرامیټر پاس کیږي ټول اولنې پیرامیټر چې دی نو هغه څه به هغه به ډیټابیس URL به وي هغه کنیکشن سټرینګ به وي ډیټابیس URL څه شی دی هغه کنیکشن سټرینګ نه کوم چې ما ردیز نه راوغستوي دا په دې کې موږ ورکړلو صحیح ده. زموږ سره انجن جوړ شولو دویم په دې کې زموږ سره سیشن جوړېدو لپاره session.py from SQL model session में जोड़ दो ठीक صحیح. है ځینې مې انجن امپورټ کړلو ټیک شولو د دې نه علاوه زموږ سره ټیبل کریټ کړو لپاره هم پدې کې مونږ یو دغه امپورټ کوو چې هغه سره SQL ماډل کیپټل SQL ماډل والا چې کوم دی نو یو get session او راځم سره یو generator function دی with session پدې کې موږ څه پاس کو پدې کې موږ انجن پاس کو as session د شو لکه دا session زموږ څه شو دا session د دې مطلب بدای چې دا session د دې alias شو نو په دې ټایم کې د دې مطلب دا شو چې لکه دا چې کله جوړ شي نو د دې هغه object به موږ څه ته ریفر کوو هغه به session به وي هغه session به څه وي دا به object وي د دې class صحیح. او موږ دلته کوو چې diff create db and table نو موږ وایو چې create db table پر څه وته وایي ټیک ټو SQL ماډل میټر کریټ اوره کې زموږ سره به ټیبلز کریټ شي بیا په دې کې زموږ سره چې موږ مونولیتیک آرکیټیکچر یوز کوو دا کنفیګ په موږ د فولډر نه جوړول بیا به کې د سیټینګز دا ټول او سیټینګز پای هیڅ مسله نشته ده کانفیګ یو فایل جوړولای شو ایکسترا یو جدا فایل هم جوړولای شو جدا فولډر هم جوړولای شو کته چې په دې کې چې کوم دنه چې کوم چې یو جدا فولډر جوړ کوم کانفیګ په نوم باندې that is also بس. valid او دې ته موږ سیټینګ نوم کېږي صحیح ده. او دې ته موږ څه کېږي سیټینګ ٹھیک شولو نو په دې کې ګورم په دې کې اوس اوس موږ دا سیټینګ به کوم ځای کې امپورټ کړو په انجن کې امپورټ کړو په انجن کې موږ امپورټ کړو نو config ډاټ سیټینګ اتوماتیک هغه چینجینګ وشول وته دا څنګه دا کار وشولو په دې کې موږ په مین ډاټ پوي کې موږ APIs نه جوړو موږ څنګه جوړو موږ به فارم فاست API import fast API او app is equal to this موږ به چې کوم دی نو something به څه وغیرہ به API جوړول دا موږ اوس پر ټایم کې څنګه جوړو موږ څنګه سره په دې کې ملټیپل راوټس دي ملټیپل APIs به نو هر راوټ د لپاره موږ وایو چې څنګه سره جدا جدا لیر به جوړیږي صحیح ده او جدا جدا راوټ به جوړیږي شل کومه چې په دې کې زموږ سره ټول نه مخکې ماډلز په نوم باندې به زموږ سره فولډر جوړ شي په هغه فولډر کې ځکه چې یوزر ډاټ پی وای زموږ سره یو فایل به جوړ شي کلاس فرام import SQL SQL model and SQL field class and user
او دې سره کومه چې فرام یو یو آی ډي امپورټ یو یو آی ډي به زه امپورټ کوم ټیک شو د دې ټایپ هم زه امپورټ کوم د دې لپاره چې کله موږ یونیک آی ډي جنریټ کوو نو یونیک آی ډي جنریشن لپاره موږ دا کار کوو ټیک شولو صحیح. ایمیل او هیش پاسورډ دلته کې دلته ایمیل ورکړئ نو که ته وغواړې دلته کې یوزر نیم نو یوزر نیم ورکړه که ایمیل غواړې ایمیل ورکړه ځینې لپاره پرې کې زه ورکوم چې نیم به پکې هم ورکړو که نه یاره نیم ایمیل اختیار کوم. یا ډېر اواز سلیکشن ډسکرپشن به ورته ورکړو دا ټیک شولو دې کې هم ډسکرپشن وغیره لیکلی شو خو چونکې دا خبره ضروري وه چې دا پرایمري کی زموږ سره ټرو لازم پکار دی ټیک شولو دا آی ډي به صحیح دا آی ډي به زموږ سره پرایمري کی به وي ټیک شولو دا پرایمري کی به صحیح دا به یونیک به وي اوس په دې ځای کې ایمیل هم از آلسو ا یونیک آی ډي از آلسو ا یونیک خو آی ډي ته موږ وایو چې دا پرایمري کی ده دا داسې کی ده چې د دې په مدد سره مونږ دا ټوټل ټیبل پیژنو او د ټیبل هر رو پیژنو دا آی ډي مونږه د دې ټیبل آی ډي چې کوم پرایمري کی ده دا مونږه په بل ټیبل کې دا پرایمري کی مونږ یوز کولی شو چې هغې ته مونږ فورن کی ورته وایو چې هغه وروسته کنسپټ دی د دې نه په دې کې زه ورکوم کریټډ ایډ پکې به ورکو ټیک شولو او زه وایم چې د کریټډ ایډ زموږ سره ټایپ په څه راځي فرام ټیک شولو او په دې کې ډسکرپشن په قلار شو دلته کې به زه ورکوم چې ډیفالټ به دې څه وي ډیفالټ date time dot utc نه بلکې date time dot today به زه ورکوم ټیک ته صحیح شو پکې نشته نه څه نشته دي. دا زموږ سره ماډلز کریټ شو نو د دې نه علاوه زموږ سره سکیما پکار ده خو دلته کې ماډلز هم کریټ شو نو ډي بي زموږ سره کریټ شولو په دې کې زموږ سره دلته کې یو بل فولډر کریټ کېدل پکار دی هغې ته آت او په هغې آت کې زموږ سره سیکیورټي ټیک شولو په دې کې آت کې سیکیورټي او دا سیکیورټي د آت هم ده او دا سیکیورټي موږ په کنفیګ کې هم کېښودی شو دا زموږ خپله غوښه ده ځکه دا سیکیورټي د ټوټل اپ هم سیکیورټي ده او د دې نه زموږ سره د آت هم دا سیکیورټي ده د آت یو فنکشن لري په دې کې آت کېښودی شو د دې علاوه په دې کې موږ ډیپنډنسي یو فولډر به جوړو ډیپنډنسي ډاټ پی آی یو فایل به جوړو په سیکیورټي کې به دا چل کوو چې موږ چې کم د ټوکن او د هیش هغه چې کم څه شی زموږ سره لاجیک وغه موږ دلته کې لیکو موږ چې فرام پی ډبلیو ډي lib from pwd lib import password hash from pwd lib dot hashers dot argon2 import argon2 hasher ټیک شولو او زه ته وایم چې څنګه سره ټیک شولو هیشر به تکیدو او argon2 هیشر به پرېز کې پاس کو صحیح ده او د موږ سره آی تھنک د زموږ سره داسې لګي ټیک شولو بیا دلته کې زه یو فنکشن جوړوم هیش پاسورډ په نوم باندې به موږ سره ریټرن پاسورډ هیش پکوي ټیک شولو او ویریفای پاسورډ به زموږ سره چک کوي صحیح ده ویریفای پاسورډ موږ غالي استعمالو چې کله موږ وایو دا کس لاګین کوي لاګین په ټایم کې موږ ویریفای پاسورډ استعمالو ولی په ډیټابیس کې الریډي هیش پاسورډ موجود دی هغه هیش پاسورډ موږ د یوزر د پلین د پاسورډ سره موږ چک کوو دا سره دا پاسورډ دی صحیح ده دا کم پاسورډ دا پلین پاسورډ دی په ځکه کې دا پلین پاسورډ به کېدم دې کې څه مسله شته صحیح ده دا ټیک ده. بیا زموږ سره په دې کې زموږ سره د ټوکن جنریشن لپاره زموږ سره بل کار دی چې هغې ته موږ څه وایو چې هغه څه شی دی نو هغې یو نظر ګورم چې هغه څه و په کور کې دلته کې ما کې خو دي په کور کې څنګه چې موږ دلته کې کنفیګ جوړ کړی دی صحیح ده نو کنفیګ کې موږ سیټینګ جوړ کړی یا موږ کور هم جوړولی شو ټیک شولو دا څه مسله نه کې زموږ سره په دې کې څه کار دی په دې کې زموږ سره جوز والا کار وکړ دی ټیک شولو او باقي زموږ سره صرف دا یو لاین پکار دی دا یو لاین زموږ سره صرف پکار دی زموږ سره څه لاین پکار دی دا یو لاین ګوره دا جوز څه دی دا زموږ سره یو فولډر دی دا څه وایي دا هم دا جوز چې دی دا زموږ سره څه شی دی یو ماډیول دی چې د هغې نه ما جې ډبلیو ټي امپورټ کړلو او جې ډبلیو ټي ایرر مې امپورټ کړلو ټیک شولو نو څه مونږ جې ډبلیو ټي به مونږ څه کوو
जेसन वेब टोकन به مونږ جنریټ کوو. ټیک ده. نو جیسون ویب ټوکن به څنګه جنریټ کیږي؟ د هغې لپاره داسې چل کوو چې موږ دلته کې راځو او موږ ورته وایو چې create access token. ټیک شولو. بیا په دې کې جو ډیټا م یو ویریبل واخیستلو، پیرامیټر م واخیستلو. ټیک شولو. ځینې نه په دې کې جو اخلم پکې ایکسپایر ټایم پکې بولم. ایکسپایر ټایم به بای ډیفالت به د هغې type we time delta from date time import date time and time delta the day but default the day but say type we time delta या optional लेदा सही तो ना दाजम से शेर optional ले टेक शोलो वस दसे चल ले چې په دې ځای کې ګوره ما یو دا پیرامیټر واخیستو دا پیرامیټر انسر آپشنل دی، دا زموږ سره ریکوایرډ دی. دا چې کله مونږ ایکسس ټوکن کریټ صحیح. کوو دا فنکشن مونږ پاس کوو چې په هغې کې مونږ سره ایکسټرا ډیټا راشي. ایکسټرا ډیټا مطلب دا دی چې زموږ سره کم ټایم کې یوزر لاګین کېږي د یوزر نیم ایمیل او د هغه آی ډي فار ایگزامپل هغه زموږ سره راشي. ټیک شولو. جیسون ویب ټوکن چې دی لږ شانتې کمپلیکیټډ دی، داسې دی که نه چې موږ دلته کې ورکو jwt ډاټ آی او. زه رالمه یو سایټ ته رالمه، د هغې سایټ نوم دی jwt.io جیسون ویب ټوکن. یعنی مطلب دا دی چې زموږ سره هغه ټوکن چې هغې کې زموږ سره درې قسمه شیزونه موجود دي. یو دی دا زموږ سره څه شی دی، دا زموږ سره هیډر دی. دا دویم زموږ سره پیلوډ دی چې کم زموږ سره د یوزر ډیټا به سټور کېږي. دریم زموږ سره سیکرټ دی چې دا کم سیکرټ د وجې نه به زموږ دا ډیټا به ډیکوډ کېږي او انکوډ کېږي. یو داسې سیکرټ چې د هغه سیکرټ د وجې نه به زموږ ډیټا انکوډ شي او هغه سیکرټ د وجې نه به زموږ سره هغه سیم ډیټا ډیکوډ شي. ټیک شولو. فار ایگزامپل اوس زموږ سره داسې چل دی چې زموږ سره دا یو ټوکن دی، دا داسې یو ټوکن دی لانګ سټرینګ دی، هېڅ هم نه دی لانګ سټرینګ دی چې په دې کې زموږ سره درې قسمه کارونه موجود دي. ټیک شولو. ګور دلته کې زموږ سره کلر وایز ډیفرنٹ کړي دي. ټیک شولو. چونکې موږ ته دې ته ضرورت نشته چې موږ دا وایو چې لکه په دې کې زموږ سره کم یو د دې دا یو پارت دی دا بل پارت دی، نو موږ ته ضرورت نشته دی. موږ ته صرف دا پکار دی چې موږ وایو په دې کې زموږ سره سیکرټ کی پکار دی او داسې پیلوډ وغیره پکار دی. پیلوډ ان د سنس دا دی زموږ سره ډیټا پکار ده چې کومه ډیټا موږ په دې ټوکن کې کېښودل غواړو. ټیک شولو. یعنی مطلب دا دی دا ټوکن دی دا ټوکن په دې ټوکن کې زما سره دا ډیټا الریډي موجود ده، خو دا ډیکوډډ دی انکوډډ دی او دا زموږ سره ډیکوډډ شو. انکور صحیح ده. ټیک شولو. اوس دا ټوکن به مونږ ها. جنریټ کوو، جوړو او خپله مرضی به جوړو. دا خو په دې ټایم کې سره دا خو صرف ټیسټینګ لپاره دا به مونږ اوس جوړو. نو څنګه به جوړو؟ نو چل کومه زه ما چې ټو انکوډ از اکول ټو ډیټا ډاټ کاپي دا یو لاجیک زه جوړوم. صحیح ده. څنګه لاجیک جوړوم؟ زموږ سره اصل کې دا به څنګه جوړیږي؟ زموږ سره داسې جوړیږي چې زموږ سره دلته کې دا جے ډبلیو ټي جے ډبلیو ټي دا دی جے ډبلیو ټي دا به چل کېږي که نه چې موږ دلته کې وایو جے ډبلیو ټي ډاټ انکوډ. دا فنکشن موږ استعمالو دا جے ډبلیو ټي ډاټ انکوډ او د دې په مدد سره به موږ خپل ټوکن څه کوو جوړو انکوډ کوو. وایي ټیک شولو. نو په دې کې که موږ وګورو په دې کې د زموږ نه څه غواړي ګورو ته په دې کې د زموږ نه څه غواړي دا یو ویریبل دی دا کیبل ویریبل دی الګوریدم دی هیډرز دی. ټیک شولو. اوس ګوره په دې کې کم شیزونه پکې ضروري دي. یو پکې صرف دا ضروري دی، یو پکې صرف دا ضروري دی، دې ته ضرورت نشته دی، دې ته ضرورت نشته دی، دې ته ضرورت نشته دی. ولې؟ ځکه چې دا زموږ سره د پایتن عام نارمل فنکشن دی چې په هغې کې زموږ سره دا دوه ریکوایرډ پیرامیټر دی او دا درې چې کوم دی آپشنل پیرامیټر دی. آپشنل ان د سنس دا دی چې دا از ایکول ټو دې کې سویلو موجود ده، از ایکول ټو نن دی سویلو موجود ده، از ایکول ټو نن دی سویلو موجود ده. دا آپشنل دی که ته ورکړې نو بالکل به څه کېږي چلیږي به. ټیک شو. نو په دې کې به زه څه چل کومه په دې کې به زه هغه ټوکن جوړوم. صحیح ده. نو اوس به زه چل کومه چې ټو انکوډ هغه به زه په دې کې پاس کوم. نو په دې کې زه په خپله مرضۍ باندې یو لاجیک جوړوم. زه ورته وایم چې که د ایکسپایر ټایم یو یوزر ورکړو نو زه ورته وایم چې اف ایکسپایر ټایم که یوزر ایکسپایر ټایم ورکړو نو زه به څه ووایم؟ زه به وایم چې ایکسپایر ای ایکس پی از ایکول ټو د دې لپاره الریډي چونکې ما سره تیار لاجیک د دې کې موجود دی. دې کې ما څنګه چل کړلی؟ دې کې ما سمپل کار کړلی.
ها ما خپل ته کې لوجیک ولګو کپرس کده کده ورکړل ټیک شول اف ایکسپایر او دلته کې ما څنګه ورکړل دلته کې ما ورکړل کپرس کده ورکو جو صحیح ده کور نه کو جو الریډي بای ډیفالت پر دې ټایم سونی 15 منټس په دلته کې موږ سلی کړی دی exp is equal to date time dot utc now ټیک شولو او یو ټی سی نه چونکه ډیپریکیټ شوی دی بیا په دې کې چل شوی دی چې بریکټس کې زه چل کوم غواړم زه ته ما چې ایکسپایر ټایم دلته کې چې کوم ایکسپایر ټایم ورکی هغه د دې سره چې کوم دینو پلس کا کدا ورکو چې دا کوري نه کو نو بای ډیفالت په دې کې تو ورکا منټس وته ورکا یا وته ورکا 15 زبر دې ته ورکا ما چې ډیز 1 ټیک شو زه به ته دا د یوې ورځ دپاره صرف اکسس کېږي یعنی مطلب دا داسې ټوکن به وي چې دی به صرف په یو ورځ کې به زموږ سره دی موجود یو ورځ بعد به دی ایکسپایر کېږي چې دی ایکسپایر شو نو بیا به دا کس نشي لاګین کېدی دی به دوباره لاګین کېږي هله به ټوکن څه کېږي جنریټ کېږي به ټیک شولو ما وایي که ایکسپایر ټایم دا ورکړلو ټیک شولو نو اړو دې ته ضرورت هم نشته دی چونکې آلریډي ما د دې آر اپریټر ورکړلو और ऑपरेटर में और ले कपरस का दावो जो सही रे कदा नो जो तो दा इस्तेमाल का और डेट टाइम डॉट यूटीसी ना हो ठीक शोलो तदीने अलावा बेजु चलको मचिटू एनकोड डॉट अपडेट दा जंक्शन द डिक्शनरी या मेथड डे और पागे डिक्शनरी के जो दा एक्सपायर टाइम पे के जो एकदम सही दा पदी वजह बानी मा दा कॉपी करी दे सही दा नो पदी की मैसेज चलो को अब एक्सपायर टाइम में पदी के स्टोर कर लो चे पदी की मिकल स्टोर कर लो बस बजुआ का माची रिटर्न जेडब्ल्यूटी डॉट एनकोड او په دې کې به زه د ټول نه مخکې دا ټو انکوډ نه دا ټو انکوډ پکې کړم او ټو انکوډ چې کله کړم دنه بعد دې ماته په دویم ماته وایي ته خپل سیکرټ کی ورکړه نو سیکرټ کی چرته په دې کې نه ورکوم سیکرټ کی د پاره زه چل کوم چې انوایرنمنت ویریبل کې زه چل کوم چې جے ډبلیو ټی سیکرټ کی یور سیکرټ کی د دې کو رسمه چې ټیسټینګ ټیک شو جے ډبلیو ټی سیکرټ کې په انوایرنمنت ویریبل کې خورا او چې په دې کې مې کې خو انداز ضروری ده ګوره چې په کنفیګ کې زموږ سره په سیټینګ دلته کې جے ډبلیو ټی سیکرټ کې نشته ده نو دې به کار نه کوي دلته کې خودل بیا لازم دي دلته کې خو دلته کې دا اټریبیوټ جوړول لازم دي او په دې کې دا ویلیو کې خو لازم دي سیکرټ دا ګور دا سیکرټ ده او دا زموږ سره ده دا مغه سیکرټ دی خو په دې کې ویډیو نشته دی ویډیو په کې ځکه نشته دی چې انوایرنمنت ویریبل کې د دې الریډي ویډیو موجود دا غینه لوډ کیږي کله چې ویډیو چې هغه څه چل کیږي هغه د انوایرنمنت ویریبل نه لوډ کیږي هغه څه په سیټینګ کې نو هغه لپاره دا هغه لپاره ضرورت دی چې ډایرکټ ویډیو اساین کوشن فار ایگزامپل زه ته چې فار ایگزامپل زم چې ایکسپایر ټایم یا زه څه ما چې بل څه وته کېدم ټوکن experiment for example دا ما د خپل سجیشن راغلی دا دسی ویلیو دا دسی ویریبل دسی اټریبیوټ د پر سیټینګز کې دا څنګه الریډي موجود دی د دې ویلیو خلک کته شي عام یوزر کته شي چې دا کوډ تراشین دا کوډ کته شي ټیک شي خو انوایرنمنت ویریبل کې چې کوم دا ډیټا موجود دا څوک نشي کته وجه سره چې دا انوایرنمنت ویریبل به چالم نه ورکو ها څه شولو security dot py ها وس دلته کې jwt dot encode jwt dot encode کې مې to encode چې کوم ویریبل د دامه کې خلو ټیک شولو نو ول بزو د چر کوم چې from setting config dot setting get settings ټیک شولو او settings is equal to get settings او په دې کې وسه एकदम بیا setting dot jwt secret کې بس دا زموږ سره د ټوکن د جنریشن د لپاره زموږ سره لاجیک جوړ شول دا لاجیک موږ استعمالو د لاګین په ټایم کې سوري د بالکل د لاګین په ټایم کې د لاګین په ټایم کې به موږ استعمالو ټیک شو د دې کې څه مسله شته یاره د کوډ راځم نه لګنه شیخ په دې کوم خو دې کلاسونه لګران باندې پونه شوما ما دا کوډ دې لګران ونته دی خاصه کې دې چل چې بری کې ما سپ یو پیرامیټر مې غوښته چې ډیټا یو پیرامیټر مې غوښته چې په دې کې به زموږ سره کې څه ویلیو به پاس کیږي صحیح ده څه ویلیو پاس کیږي نو اکچوال کې زموږ سره زموږ کار د jwt.encode سره دی چې په دې کې زموږ سره به ډیټا به کې خو دې کیږي صحیح شو لکه هغه ډیټا هر څه کې دی شي هغه فار ایگزامپل په دې ټیم کې ما ډاینامیک کې خو دا هغه هارد کوډډ هم کې دی شي لکه زوی مکنه فار ایگزامپل لمه ختم کړل ټیک شولو او دې کې زو کې د مې یو ډکشنری په کې د ما په کې زموږ سره
پای کې زموږ سره فار ایگزامپل یوزر نیم something exp فار ایگزامپل date time dot today لکه something anything په دې کې anything راتلی شي anything هر شی پکې راتلی شي خو in the form of dictionary پکې مونږ یکدو ټیک شو دا مونږ په خپل مرزه ورکړی ده نو په دې وجه باندې ما څه وکړل ما په دې ځای کې دا شیز ډاینامیک کې ښودلو څه مې کې ښودلو دې ته به ډیټا د کم دا ډیټا به چې د ډاینامیک شي. په کوم ځای کې چې مونږ یوز کوو د هغه ځای نه به ورته راځي په یعنې کله چې لاګین کوي او بس هغه لاګین په ټایم کې چې کوم نیم پاسورډ ایمیل وغیرہ هغه به دې ته راځي. بالکل همداسې ده بیا دلته کې سره صحیح. اکسس ټوکن ویریفای کول دی چې کم ټوکن جوړ شو نو هغه بیا ویریفای کول هم دي نو هغې دپاره څه چل دی چونکې دلته کې ډیکوډ اکسس ټوکن ویریفیکیشن زموږ سره د پاسورډ هیشینګ کې وو زموږ سره په اکسس ټوکن کې انکوډینګ او ډیکوډینګ موجود دی په دې ټایم کې څه کوم په دې ټایم کې ما دې ټایم کې دا ټوکن انکوډ کړلو په دې کې دا ډیټا موجود ده او په دې فنکشن کې موجود دا ټوکن چې کم ټوکن زموږ سره جوړ شوی زه به هغه ډیکوډ کوم نو یو داسې ټایم به وي چې په هغه ټایم کې ما دا ټوکن ډیکوډ کول لازم پکار وي ټیک شلو نو دې چله چې دلته کې سمپل ما ټرای ایکسپټ استعمال کړل دی ټرای ایکسپټ مې استعمال کړل ټیک ده ټرای ایکسپټ کې ګوره ټرای که کوډ چلیږي دا کار په دې کې به وچلېږي که ونه چلېږي نو زموږ سره به څه کېږي زموږ سره به کم ایکسپشن ریز کېږي جی ډبلیو ټي ایرر وال چې کله راغلو نو زه ته چې ریټرن کړم نن هېڅ هم ریټرن کوم ماته ټیک شولو نو ډیکوډ ایکسس ټوکن کې به زه څه ریټرن کوم زه به په دې کې څنګه چې کم دا شیز نه دا چې کم ما ډیټا ورکړل ایکچوال کې دا نه دا ډیټا به په دې ټو انکوډ کې راځي دا ډیټا به په څه کې راځي ټو انکوډ کې به دا ډیټا راځي دا دغه شانتي ډیټا په ټو انکوډ کې په دې کې به سټور شي او دا به زموږ سره ټوکن به جنریټ شي چې کله ټوکن جنریټ شي نو بیا به دغه ډیټا چې کوم دی نو په یو ټینک به زه خامخا ډیکوډ کوم نو زه ورته ووایم چې ریټرن کا جی ډبلیو ټي ډاټ ډیکوډ او ټوکن چې کم یو زموږ سره جوړ شوی دی او د کم یو سیکرټ زموږ سره وو هغه سیکرټ به لازم پکار وي دا به شنو په دې کې هم پکار دي په دې کې به ټوکن مونږه ډیکوډ کو په دې کې به ټوکن مونږه انکوډ کو بس ټیک شروع اوس ګوره دا چې کله مونږ یوز کوو نو په هغه ټایم کې تا ته صحیح پته شي لکه دا مونږ ولې استعمالولو اوس دلته کې ځو د سروس نه سکیما کې سلیش یوزر بس یوزر ډاټ پی آی کې دا مې څه مسله نه کوي what the hell is that user schema ورته کېږي دا from base model کریټ کېدو لپاره ایمیل چونکې مونږ لاګین رجسټریشن کوو نو مونږ د هغې د هغې په شانتي نوم ایږدو یوزر رجسټر کېږي نو په هغه ټایم کې به ایمیل ورکوي نیم به کې ورکوي او پاسورډ به ورکوي ټیک شولو بیا چې کله مونږه یوزر لاګین کېږي نو په هغه ټایم کې به صرف ایمیل او پاسورډ ورکوي بیا چې کله یوزر ریسپانس جنریټ کېږي نو موږ چې کله ریډ کوو نو په هغه ټایم کې به څه ورکوي په هغه ټایم کې به آی ډي نیم او ایمیل موږ ته په ریټرن کې راځي موږ ته په ریسپانس کې به راځي نو مونږ وایو چې دا کله مونږ د ریډ کېدو لپاره استعمالو دا کله هم د لاګین کېدو لپاره استعمالو دا مونږ د رجسټریشن لپاره استعمالو بیا دلته کې بل څه پاتې شو زموږ سره سروس سلیش یوزر سروس ډاټ پی واي پلاس یوزر سروس define څه شی user registration ټیک شولو user registration کې به زموږ سره user data راځي نو user data دته ماشي user او په دې کې به کوم یو ټایپ user register وي بل په دې کې څه سیشن به وي چې دا غیر ټایپ په سیشن به وي
running out of time. زه ورته وایم چې from schema engine get session بل څه پاتې شو from SQL model session good ټیک شولو دا زموږ سره رالو اوس دې کې زه څه کوم د دې نه علاوه په دې کې زموږ سره ماډل پکار دی یوزر ماډل user. زه ورته وایم چې ټول نه مخکې به زه existing user چک کوم که پرس کې existing user چې موجود وي بیا session dot execute select به مې import کول غواړي د SQL ماډل select که user چې په کم ټایم کې زموږ سره کوي select که user where user dot email is equal to user dot email چې کم user زموږ سره کم ټایم کې زموږ سره user email provide کوي هغه برابر وي د هغه ایمیل چې کم زموږ سره user table موجود دی نو موږ دلته څه کوو دلته کې exception به ریز کول غواړي که نه from fast API import HTTP exception دې به زه ورکړم چې existing user का موجودن تو exception ریز کا user already exist ये जो tema چې email already exist ځکه دا موږ ولې ټایم کې صرف email چیک کوو چې email چیک کوو جوړ ټیک شولو user registration کوو نو موږ new user جوړو new user name به څنګه سره برابر وي user dot name به برابر وي email به برابر وي user dot email به برابر وي and hash password به سره برابر وي اوس د هغې لپاره مونږ څه استعمال کړو سیکیورټي نه مونږ هیش پاسورډ امپورټ کوو نو موږ چې فرام auth dot security import hash password verify password and access token and decode token په کې امپورټ کړه هیش پاسورډ دا هیش پاسورډ په دې کې پاس کوو هیش پاسورډ په هیش پاسورډ کې بس پاس کوو د یوزر نه چې کوم پاسورډ لازم یوزر ډاټ پاسورډ ٹھیک شولو अब मैं बस को सेशन डॉट एड यूजर ऐड का कमिटी का और रिफ्रेशम का अब या पिके जंग सर रिटर्न का सशी रिटर्न का न्यू यूजर टेक शोलो दा बजंग सशी क्रिएट पुश बेजंग सर यूजर लॉगिन सेल्फ پدې کې مونږ څه کوو د ټول نه مخکې څنګه چې ما پدې کې ایگزیسټینګ یوزر چیک کړی دی دا ټول دا به راولم پدې کې به ورګم خو پدې کې به دا نه یم پدې کې به زه چې کپرس کې چته نه موجود نو زه ته چې یې لکه नहीं होगी والد ایمیل और बस email does not exist چې ایگزیسټینګ یوزر نه وي بیا به دینه بعد څه چل کو بیا مونږ ویریفای پاسورډ چیک کوو مونږ ته یک پرس کې دا ویریفای پاسورډ چې کوم ماده لیک امپورټ کړی دی ویریفای پاسورډ بس کو پدې کې مونږ الریډي پاسورډ په هیش کې کنورټ کړو نو د هیش پاسورډ به مونږ په دې کې ویریفای کوو نو مونږ دلته کې وایو چې if not verify password په دې کې زموږ سره پلین پاسورډ پکار دی نو یوزر ډاټ پاسورډ زموږ سره پلین پاسورډ او ایگزیسټینګ چې کوم کپرس که دا شیز ټرو نشولو ریز ایکسپشن نشون دا د مطلب بدای وي چې دا به صحیح روان وي دا به صحیح روان وي صحیح روان مطلب دا सही دی کنه چې دا به میل به ایگزیسټ کوي زه به سم چې ایگزیسټینګ تو لګوټی سټاپ شي سړی ایگزیسټینګ یوزر ډاټ هیش پاسورډ ټیک شولو کدا نو نو زه به ته وایم چې لکه ستا خو پاسورډ غلط دی incorrect password ټیک شولو دا پاسورډ غلط دی otherwise چې کله دا هم ونه شو دا هم ونه شو بیا به ځینې بعد زموږ سره دا یوزر صحیح لاګین بشي نو چې لاګین شي د هغې لپاره مونږ الریډي ټوکن جوړ کړو که نه ټوکن हाँ جوړولو لپاره مونږ څه کوو مونږ دلته کې یو فنکشن جوړ کړو ایکس کریټ ایکسس ټوکن نو د هغې لپاره مونږ ټوکن جوړو اوس چې لکه دغه ټوکن مونږ څنګه جوړو زه ورته وایم چې ټوکن از equal to create access token ټیک شو اوس په دې کریټ access token کې زمانه څه غواړي ما څه سال تور کړی مالته کې ډیټ ټاور کړل او ایکسپایر ټایم ورکړ خو ایکسپایر ټایم چې کم دنه کو زو ورکم نو سیله کور نه کم نو څه مسله نه کوي نو ډیټا د پاره چل کومه چې زه به یو ډکشنری واخلم د ځګه زه به ورته وایم
पेलोड इज इक्वल टू यो डिक्शनरी बवाला ठीक छोलो यूजर आईडी बवता वालो ठीक छोलो अब यूजर आईडी बजंग सना राजी द एग्जिस्टिंग यूजर ना एग्जिस्टिंग यूजर डॉट आईडी ठीक छोलो बजंग सरा ईमेल बगे किया बस दा बशी ना बगे किया ठीक था فاهم. دا पेलोड बरावालो दा पेलोड बपली और पास को Zini अलावा पड़ी कि एक्सपायर टाइम पे कि और पास को कना बिल्कुल पे पास को एक्सपायर टाइम पास कर दो पर अमंग बसा क्या फ्रॉम डेट टाइम टाइम डेल्टा ठीक शुरू ذکر د دې چې کم دویم وګڼه دویم د ایکسپایر ټایم د دې ټایم سره ټایم ډیلټا دی نو موږ په ټایم ډیلټا کې خامخا ورکو ټایم ډیلټا کې ورځو تر کوم چې د دې 60 منټ ته پر یو غنټه د پر ټیک شولو چې کله دی وشولو نو د دې مطلب به دا شي چې دا یوزر سره شو لاګین شولو اوس په ټایم کې څه کوم چې ریټرن کا میسج user logged in successfully او access token بوته ریټرن کوم دا access token به موږ ته الته کې پکار بوي په کوم ټایم کې چې موږ اي پی آیز جوړو موږ دا دوه کارونه څنګه په دې کې وشول مخکې چې موږ کوم کړو هغه داسې نه و هغه لږ ډیفرنس وکړه دې کې څه مسله شته دومره نصیب په دې ټوکن په دې مسله کې لګ هغه ټوکن شاته جنریشن کې لږ شانتي مسله ده اصل کې کریټ ایکسس ټوکن یو داسې طریقه کار دی چې هغه طریقې د وجې نه مونږ وایو چې دا کس لاګین دی او که لاګین نه دی د هغې لپاره نو مونږ داسې یو لانګ سټرینګ والا ټوکن جوړو چې په هغې باندې عام کس په نیکډ آی باندې هغه کله اینې نو هغه ته پته نه لګي تر هغې پورې چې کله هغه ډیکوډ کړی نه وي نو هغه ته پته نه لګي چې زموږ سره په دې ټوکن کې کم نمونه ډیټا موجود ده داسې ټوکن جوړول لپاره موږ دلته کې کریټ ایکسس ټوکن جوړ کړی دی اوس په دې کې لاجیک موږ څنګه جوړ کړی دی لاجیک په خپله مرزه جوړ کړی دی که دا ټول شیزونه زه نه لیکم زه صرف په جی ډبلیو ټي ډاټ ان کوډ ولیکم یا زه راشم زموږ سره یوزر سرویس او په دې ځای کې زه ډایرکټ جی ډبلیو ټي ډاټ ان کوډ ولیکم جی ډبلیو ټي ډاټ ان کوډ هم به کار کوي جی ډبلیو ټي ډاټ ان کوډ یو څنګه چې کوم فنکشن دی او په هغه کې زموږ سره الریډي زموږ سره دا پیلوډ زو زم پاس کوم چې دا پیلوډ په دې کې پاس کوم ټیک شولو او سیکرټ کی د نو هغه زموږ سره سیټینګ ډاټ جی ډبلیو ټي سیکرټ کی نه راځي زموږ سره setting dot jwt secret key ناراضي دې بس چې لکه دا لاین اف کوډ به موږ سره څه کار کوي دا لاین اف کوډ به زموږ سره چې لکه چې زموږ سره به یو ټوکن جنریټ کوي او ټوکن دار خو ما صرف د دې لاین اف کوډ د لپاره دا یو فنکشن ولیکلو او په دې فنکشن کې مې یو ایکسترا کار کړی دی چې په دې کې مې ایکسپایر ټایم مې وته په خپل باندې اډ کړی دی لکه مطلب د دې کې څه دی په یوزر سرویس کې په دې ځای کې زموږ سره ایکسپایر ټایم ورته مانه دی اډ کړی نو ایکسپایر ټایم به ورته زه اډ کوم ایکسپایر ټایم ورته څنګه اډ کوم ایکسپایر ټایم ورته په دې کې لکه لکه اډ کول پکار ځو تم چې ایکس پی زموږ سره ټایم ډیلټا ای ایکس پی او په دې کې وته ټایم ډیلټا 60 منټ نو په دې کې موږ سره پیلوډ کې اډ شو ډایرکټ خو ما په دې کې څه کار کړی دی په دې کې ما د اپډیټ په مدد سره دغه کار کړی دی دا زموږ سره خپل لاجیک دی خپل مرزي لاجیک دی که دوی دغه شان دی کول غواړي او که ډایرکټ په دې کې کول غواړي نو یو شی سم مسله نه کوي ټیک شولو دا به زه ان شاء الله دا پیلوډ څه دا یو ډیټا ده بیسیکلی انیثینګ د یوزر آی ډي د یوزر ایمیل د یوزر رول د یوزر بل څه شی چې دی نو هغه ډیټا په دې کې څنګه پاس کړی دا او دا زموږ څه شو یوزر لاګ ان سکسسفولي بیا په دې نه بالا موږ راوټس جوړو ریپلای لا په هغه ها ټایم شته لا کنه هغه دی ټایم چې دی نو نشته دی د تو راوټس جوړ کړی وګورو مثلا